ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. موجود یم په کلیاس کې، چېرته چې نن 11 بجې شعیب اختر خور ته وسپارلی شو. شعیب اختر څوک و؟ شعیب اختر د تیلیسیمیا په رنځ کې اخته یو ماشوم و، یو مریض و، او د دغه رنځ یې تر ډېر وخته پورې مقابله وکړه. کوم ماشوم چې د تیلیسیمیا په رنځ کې اخته وي نو دی د بل په وینه باندې ژوند کوي، خو د ده شناخت سو چې چارسدي ته کم ډي پي او راغلی دی نو ده د ملاقات خواهش ظاهر کړی دی او هغه ورسره ملاقات کړی دی، ورته یې ګفټونه هم ورکړي دي او ښه پروټوکول یې ورکړی دی. بیا زیب الله خان دلته یو ډي پي او راغلی چې هغه ورته ډېر لوی پروټوکول ورکړو، بیا په ګاډي کې چې کوم دی نو کېنو تر دې آی جي پي سره ډي آی جي سره او ډېرو غټو غټو افسرانو سره د تیلیسیمیا د ماشوم خواهشات وي چې زه پایلټ جوړ شم، یو ورځې له زه یو ورځې له دا جوړ شم، زه ده سره میلو شم، زه پولیس جوړ شم. نو د دغه پولیس خواهشات چې کوم دی هغه ترسره شو. نن هغه خور ته وسپارلی شو. مرخخ دی، رمضان المبارک دی او د دې دنیا نه به ځو. ګرانو کتونکو په دې موقع باندې زه د ملګرو سره ناست وم، نو داسې سوکال رالل، نو دوی سره مې خبره کوله، نو دوی هم خاندل چې دا کوم قسم قوم سره موږ مخامخ شو. او دا قام دا په دې پښتنو کې دی، د پښتنو کې یو دا دغه شوی دی چې د مور خور د کنځلو دوی ته دوا شوې ده چې په کومه طریقه باندې به دا خلک کنځي. یوه. دویمه دا ده یاره ته خلکو له سورکۍ او لږ لږ سورکۍ او د ویډیو ته ډېر ضرورت دی. زه دغې پښتنو ته وایم، دغه ایماندارانو ته وایم، ایماندار ولې چې به ایماندار دي، دوی 15 وخته لمونځ هم کوي، تسبیح به هم لاس کې وي، تهجد به هم کوي، دا به ډېر زبرګان وي، دوی به شپه ورځ لګیا وي، په غریبانانو کې به تقسیم هم کوي. نو ځکه ماته دا نصیحتونه کوي، ځکه چې دا څیزونه نه کول نو ماته به دا نصیحتونه نه کول. نو زه دوی ته وایم چې یار وروره دا تاسو کوم تقسیم کوئ که نه، د دې نه لږ حصه ماته راولېږئ، نو زه به یې پټ پټ د خلکو له ورکوم. نو دا ویډیو دا ایډیټینګ کول، دا په دې باندې ام بي لګي لوی دغه، خو موږ کیلو چای ورکوو یا نیم پو چای ورکوو یا صرف دا پخې چاولې ورکوو. نو د هغې نه ښه دا ده چې پټې ورکوو، نو موږ به د دې څیزونو نه هم خلاص یو. نور هسې ټر مه کوئ، د دې ټر نه څه نه جوړېږي. ظالمانو د الله د قهر نه ویرېږئ، بس صرف دې خبرو له تکړه راغلی چې به زه به څنګه به زه دا خبرې وکړم. دا د 10 کالو نه علب خان شیرپو الحمدلله علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د تیرو 10 کالو راسې ورکوي، روژې م ورکوي، اوړه م ورکوي، غوړي م ورکوي، چای م ورکوي، چیني م ورکوي. الحمدلله د خپل رب لاک لاک شکر دی. نو دا خو مې صرف هغې خلکو دپاره یو څو خبرې کولې او دا زه ورکوم. نو خو تاسو ورکول کوئ نو پټې به هم دا کوو. په دې موقع مې په دې کولې چې دا شعیب اختر ماشوم چې کوم دی د زموږ د چارسدي یو ډېره پېژنګلو په دې وه چې د ویډیو به ډېرې وایرل کېدې او دا به کتې کېدې چې کوم د افسر سره به دې میلو شو. نو د پولیس په پیجونو باندې هم شعیب اختر شته او شعیب اختر یو ورور چې کوم دی نو 30 کاله مخکې بل هم د دې تیلیسیمیا په رنځ کې اخته شوی دی. شعیب اختر یتیم و، پلار یې شته دی نه، او مور یې چې کومه ده هغه چې بېګا مړ کېده نو مور ته څه وایي، مور ته وایي چې ښه نه بښنه راته کوه، اړه مې پړق شوي. نو هغې نه پس موږ به مور سره هم خبرې وکړو، خو هغه خپل غم کې دی. ماما دی را سره وروڼه دې وخت کې بس شوګیری کړی د وده دي او موږ رالو، کورسی خالي وي، خو دا 2 ملګري ناست دي، نو دوی سره به خبرې اترې وکړو. غرمه ده. ستاسو نوم دی وروره؟ زما جي سید محمد. سید محمد صاحب ستا خوری و؟ زما خوری بالکل راوځي. دې د پیدایشي هم دغه شانتې په مرض کې اخته دا پیدایشي داسې بالکل راوځي. د یو بل ورور هم داسې و، تقریبا 22 سال مخکې هغه وفات شوی دی، 22-23 سال مخکې هغه. دلته به وینه څومره وخت پس بدلېده؟ وینه به تقریبا کله میاشت کې 2 پیرې متخدلې ده، 3 پیرې متخدلې ده، 1 پیره متخدلې ده. دا به کوم ځای ته تاسو بوته؟ دا الخدمت ته. داسې نور هسپتالونو ته؟ نور هسپتالونو ته هم ډېر بوتلی رابوتلی دی. خو دا ته ووایه چې داسې ماشوم دا خواهشات ډېر ظاهروي که نه، دی به د پولیس څونه افسرانو سره میلوي؟ ډېرو سره میلاوه شوی چې دلته هم ولې راغلي، دا هم ولې دغه شی دی هلته کې زه یې ولې ځان رسولی دی. او ډېر زیات د پولیسي خوښه وړې ډېره زیاته خوښه وه جي بالکل، او ډېره زیاته چې زه پولیس کې شم. چې زه پولیس کې شم. هغوی ورته ویل تقریبا داسې کله د 18 سال شي بیا به تاله موږ پایل جوړ کړو، دغه به سټارټ کړو، تنخواه به سټارټ کړو او جي نوکري به یې شروع شي.
او د ده خو وردي هر څه کور پراته وردي هر څه شته کور کې پراته دي بالکل او جي سپي وردي هم ده او ډي پي او د ډي پي او بالکل او جي هر قسم ښه بېګا مور ته څه وایي مور ته ویل یار بس ویړه مې ټک شوي او زه دنه لاړم اخنه بخنه راته کوه تقریبا بېګا چې دا دوباره موږ وتلو هسپتال ته نورونه ټیک دي نور یې بالکل ماشاءالله صحیح دي دوی څو وروڼه دي دوی اوس دې وخت کې پیل څلور پاتې شول او پلار یې کله وفات شوي پلار یې تقریبا دا یو نیم کال وشو تقریبا دویم کال یې روان دی دویم چې وفات شوي او جی داسې کله کله دې ورسره خبرې شوي چا څه جي د شعیب اختر سره ولې نو ډېره جي لکه چې بېګا مړه چاته تپوس لا لاړم تقریبا بله شپه ولا تپوس لا لاړم ګنډېرې منډېرې مې مله واخېستې بس ناست وم ورسره دغه مې ورسره لګوله ګپ شپ یې ښه لګو ګپ شپ یې راسره لګوله تکړه خو ګزاره یې کوله خو دا بېګا دوباره بس بیا خراب شو دا کوم اپریشن چې وشو نو دې سره خراب شو یار دې اپریشن چې وشو ګزاره شوی وه تقریبا یو میاشت نیمه خو هغې نه بعد بیا سړی بیا خراب شو دا یې پړپوس یې وله کړ پړپوس یې دغه ته خوا کړی تورې ته لرې کړو دا یو هم ډېره خرچه راغلي نو بس هغه موږ په صحت کارت باندې وکړو جي ها اعتباد کې ستاسو موبایل نمبر څه دی 0313 790 1013 صحیح ها ګرانو کتونکو دا شعیب اختر ماما سره هم خبرې اترې کولې شعیب اختر اوس په دې دنیا کې نشته زما به تاسو ته دا خواست وي چې کوم ځای کې تیلیسیمیا مریض وینئ دوی له مینه ورکړئ د دوی خواهشات وي دوی سره کینې ستاسو د ناستې سره دوی کې وینه پیدا کیږي بل دوی زمو ستا په وینه باندې ګرځي ښه د دوی ژوند چې کم دی دوی باندې وینه بنده که بس مړه بل په دې موقع باندې زه دا وایم چې کومې رشتې تاسو کوئ په خپلو کې وي نو د هغې نه مخکې خپل ټیسټونه کوئ چې داسې رنځونو نه بچ یې دلته اگر چې دوی دا و چې یاره هغوی کې دا فرق نو خپل رشته دار و دا ماما دي دغه اوښې دي د څو دا د ما اوښې دي اوښې دي تره زوی مې ورتور زوی دی ترور زوی مې ترور ترور زوی یې و که نه نو دوه ماشومان چې مړه شي نو ضرور دوی کې څه ناڅه نقصو د دې وینې او دغه نو دې کې لږ احتیاط پکار دی الله پاک ته هغه له جنتونه ورکړي الله دې دې خاندان له صبر ورکړي تاسو ته مې دا خواست وي چې تاسو خپله وینه ډونیټ کوئ نو تیلیسیمیا ماشوم پکې یاد ساتئ دغه ماشومان ستاسو په وینه باندې ګرځي او شعیب اختر نن من کې نشته خو د شعیب اختر یادونه شته کم پولیس افسرانو سره چې میلاو شوي دي یو شمېر پولیس افسرانو سره میلاو شوي دي او ډېر لرې لرې ګرځېدلي دي خلکو بوتلي دي ګفټونه ورته میلاو شوي دي وردي چې به یې چولې وه ډېر ښه به ښکارېده نو به دغه ژوند و دا د کلیاس اوسېدونکي و دې وخت کې موږ د نواز خان په دیره کې ناست یو چېرته چې دوی دوا کې ناست دي خلک هم غریبانان دي دومره شتمن نه دي نو د دوی سره هم تعاون کولی شي ډېره مننه